تیر ورځ د G7 یو کانفرنس شو په کینیډا کې او پاره کې مختلف دغه او پاره کې دغه چې دی د نه زموږ د گاونډي دا ستاده کاکا دی وی بس خدای دې نصیب زموږ د گاونډي ته یادوم د موزي په کې ډیر زیات دغه راغښ او شکرای راغښت ورچاته نیوله چې را ما د ټرمپ سره لګ میلاو کې او هغه ورلا لپ ورنکو بلکې بس هغه پتیخ ته باندې د زور د اجلاس مو ته پرې خو دوی چې په علمیه باندې د ختم درته نه کوم نو چې څنګه مشران وی چې نه هغه دلته کې په دګړ باندې زموږ سیب لا راته چې هغه قدم بوسي وکما نو هغه ملاقات چې هغه نن ته شوی دی ارمی چیف صاحب بالکل ارمی چیف صاحب سره دغه ملاقات ته په وایټ هاوس تصدیق کړی دی چې ټرمپ هغه په اعزاز کې زهرانه ورکړی د غرمې روټه او دا ملاقات چې دینو دا به د پاکستانی وخت تر مخه لس بجې به دا ملاقات وي او دا ملاقات په کمیټي روم کې به کېږي او په دغه کې به د ټرمپ نه او زموږ د سیب نه علاوه بل هیڅوک هم دغلته کینی اجازه په هیڅ چاته نه البته که بیا ټرمپ په میډیا باندې څه خبره کوي یا په سوشل میډیا باندې سپوز کوي دغه حواله سره تفصيلات پاغوي خو نور هیڅ چاته په دغه کې د ورتلو دغه نشته دی نو یو خو هغه ټول خلکو ته چیرې ټول عمر ځان له تانه په دې پسوشلولي چې د امریکای د سېنات یو رکن یا چرته داسې یو عام یو سړی دا وي عہدهدار چې هغه د موږ سره صرف ملاقات قدر تو کی په زرګونو نه په کرونو ډالر هغه صرف په دې باندې انویسټمنټ وکړي چې راځي دغه کې زمونږ چرته د وایټ هاوس مخه ته یو تصویر وباسو یا چا سره لکه کوم ځکه چې د سټیټ ډپارټمنټ هغه کې چرته موږ چا سره صرف ملو قدر ته شو تصویر وباسو باقي به سره خبره و سره نور موږ خپل جوړ کو او یو داسې دی چې کله ګوره لبخان ته په دنیا کې خپل ځان په خلکو باندې ومني اول به ځان په خلکو باندې خرڅه بیا خپل پروډکټ خرڅه نو زمونږ صاحب اول دنیا باندې ځان اومنو ارمی چیف پیډ مارشل چې هغه په دنیا ځان اومنو هغه نه پس هغه اوس لګي شوز دنیا چې هغه اخلي او ګور دا کم دغه خلک چې دي کنه نو دوی به صرف په دې حساب باندې وي چې دا خدا چې دغه چل دي سفارتکاری چې دا په دې باندې هغه خلک پويږي چې کم خلک په دې حالاتو نه تیر شي د ایران په پارلیمنت کې چې د ایران پارلیمنټریان چې وایي چې پاکستان تشکر پاکستان نو دا په جادو باندې نه وي دا اصل نه وي دا هغه ته د دې پته لګي چې په اقوام متحده کې یا په سلامتي کونسل کې زمونږ حمایت یا دومره په دګړ باندې موږ له اجلاس راغختل چې دي راغختې شو نو دا د چا په برکت باندې شو کله چې په دنیا کې ته دا سيزونه په سټپ بای سټپ کې نو ته به د اهمیت پته لګي خو زموږ بدمرغي ده چې دلته کې یو خو د سوشل میډیا نه متاثرین دي نه چرته سټډي کړي دا نه چرته هیستوري کتلې دا نه چرته سفارتکاری کتلې دا هیڅ سیمني کتلې خو بس په سوشل میډیا باندې د برنه یو فیک نیوز و تراشو بس هغه ته په ګروپونو کې دا ټول په مخصوص ګروپونو کې بس هغه کې شیر کېږي دا داسې چې دا بن سلمان دی یوې خبره طلب خان ته وګوره چې بن سلمان ټرمپ ته وی چې تما سره ملاقات وکړو مال راشه هغه ته وی چې بالکل زبتا سره ملاقات وکم خو 1500 کروڑ ډالر چې دي 1500 کروڑ ډالر به تر راځي او ته په امریکا کې انویسټمنټ کې نو ال به زتا سره دا کومه ته ما سره دومره سرمایه کاری کې نو ال به زتا سره ملاقات کوم زبتا سره کینم اغي ورته سومر ریډ کارپیټډ پروګرام ورته کو سومر مرات ورته کو او د 500 په ځای باندې و شپږ کروڑ ډالر چې هغه وته انویسټمنټ تل تکي وکړه او ورسره هغه معاهده وکړي هغه په 600 کروڑ ډالر باندې ټرمپ سره صرف ملاقات وکړ او سه پس هغه په خپل په دغه روان دي ورته وی چې زتا سره کینم څو پر سره کین نو دا ټول خلکو په مخ باندې یو سپیړه ده چې صرف دا خبره به کوله چې نه دا خو دا دلته کې په پاکستان کې داسې دی په دغه کې داسې دی دا اقا سفارتکاری ده د پاکستان هغه ګټه ده د پاکستان هغه په دنیا کې دغه چې دی د گرین پاسپورت هغه عزت ورکول چې دی ادا سیز دی پرون الف خان کله چې پاکستانی کمیونټي ته سپیچ کو هغه وی چې زه په دې موقع باندې د خپل سیاسي لیډرانو ډېر زیات مشکور یم ځکه چې دا څومره سچوشن د دې دا صرف په یو غنټه کې دا ټول ارڅ شوی دي مونږه هغه ته وی چې مونږه دغه نه کوو لکه مونږ جنگ نه غواړو مونږ امن غواړو خو چې کله د حمله جواب ناګزیر شونه دا فیصله مونږ په یو غنټه کې کړل او په هغه وخت کې وی چې کله ما د وزیر اعظم سره د خپل سیاسي لیډر سره رابطه وکړه او ما غوښتل چې څه صورت حال دي سبق نو هغه ما ته وی چې دا جنگ به وګدیږي او کنه دا به په دې حمله باندې به دا شاټ شو ختم بشي نو ما ورته دا وی په جواب کې چې 50-50 چانسز دي
اوږدېدی شي او په دې یو حمله باندې لکه موږ ته الله کامیابي راکول شي نو هغه ماته وی چې خزا الله موږ سره د ورځې پی نو وی دقه ابسولوټلی ریزلټ چې دی او ابسولوټلی لیډر چې دی هغه دقه دی چې لکه پرشتيانو باندې غیر اپاسي